أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينهم وبين القرى منگا گرزولیو پا ما بین ددی دکلو کی التي هاغا بارکنا فيها چی منگ پاکی برکت ایهو چی د شام علاقی وی قرآن ظاهرتا کلی نیزدی وقدرنا فيها السير او فاصلین پا اندازه کړی سیرو فیها لیالی و ایاما آمینین او ویلیو منگا دیتا تگ را تک کوئے کد شپی کد رزی پا امن سرا فقالو پس اویل دی اسیدن کو ربنا اے رب زمنگا باعد بین اسفارنا لری لری کے سفرن زمنگا وظلموا انفسهم فزان باندی زیادیو کو فجعلناهم احادیثا پس اگر زولی منگا قیسی ومزقناهم كل ممزق او منگا کامل طریقے سر برباد کرو ان فی ذالک لآیات بشک بدی کی نخی دی لکل صبار شکور دا ہر صبر کا ان کی و شکر استن کی دا پارا ولقد صدق علیہم ابلیس ظنه او فتحقیق سر رشتیاک پدی باندی شیطان گمان خپل فاتبعوه الا فریقا من المؤمنین پس دی تابیشو د شیطان خلق کسان د مومنانو ننا وما کان له علیہم من سلطان د شیطان پدی اس غلب نوا الا لنعلم من یؤمن بالآخرت خو آغا سوک چی معلوم ہو چی ایمانی روڑ پا آخرت باندی ممن هو منها فی شک او صدا آغا کسانو نو چی پا شک کیو وربک علی کل شیء حفیظ بے شک رب ستا پا ہر یو سیز بانے نگہبان او ساتون کے دے اللہ پا کوئی پیغمبر علیہ السلام یو ہو دی زمنگا ناشکری اکڑا زمنگا پا انعاماتو کی چی اغا دا رزق سر تعلق ساتو نو اغا والا منگا دا انگورو او دا کجورو پا زیبان دی جاڑی کڑی دویم اللہ فاکوئی یو بل رحم مو پی کڑو وجعلنا بینہم وبین القرى التي بارکنا فیها قرآن ظاہرتا گرزولی منگا پا مابین ددی کی او دہا غکلی کی چی دیر برکت پا کی منگا اچولے قرآن ظاہرتا اغا کلی چخکاری دبا یعنی اغا کلی نیزدی وقدرنا فیها السیر چی منگا فاصلے پا اندازہ کڑے وی منگا دیتا یو بل رحم مو پیدا کڑو چی دی آبادے منگا نیزدی جوڑے کڑے وی یعنی دی بچے کلا گھنٹنی ما سفرو کو کلی براغی علتا بے چیو بوکڑو علتا نبراوان شو گھنٹنی ما سفر بے کو بل کلی براغی علتا کی بے روٹے اکڑا یو خوبا پکی دا فیدوا چی نزدی کلی بونو دا غلغا دو غارا یرا بنوا زکا چی کلا شاڑی او کلا غیر آباد علاقہ ڈیری علتا کی اکثر چی کم دینو آغا خلق چی آغا دا حق خلافی آغا دنیا پرستی اکثر غلاڈا کی گئی او چی نزدی آبادی بیا اگی یری کی دو رزولن نشی کولی اللہ وی پا دی نزدو آبادی دا کمزے کچم نزدی آبادی اللہ وی دا زمان احسان دی پا آغا خلقو باندی چی یو خودی تا پا سفر کی مسئلہ نجوڑی گی بل پخوانے سفری اخو زمان پشانتے چی کم دینو دا موٹر سیکلو او یا چی کم دینو دا پلینکو چو خونه وی کنا اخو دا اخوانو سفری وی او دا اسونو سفری وی دا با مالدارو خلقو سر چی کم عام خلقو نا اگی با پیاده سفری کولی نا اللہ فاکوی دا اگی دا پارا ما آبادین از دی کڑوی چی دی تا مسئلہ نہیں دی اللہ پاک پخپل آبادی ہوئی ما و تویلیو سیرو فیہا پسڑکی میں والا خبر آچولے وا چی گردے فیہا پا دیکھلو کی لیالیا کدش پی و ایامنو کدرزی آمینین پا امن سرا تاسو با دا خیٹی پا لحاظ سرم پا امنیه دا بدن پا لحاظ سرم پا امنیه فقالو پس دی خلقو وی ربنا اے رب زمانگا باعد بین اسفارنا زمانگا دا سفرون لری لری کی ایرہ دی خوڑو خوندو نگو اللہ وی دا دی پا زبان حال سر ہوئی پا زبان قال سر نو ویلی پا خلی نو ویلی خود دین یتو نگاگشو دی وی ایرہ دا سفر خو بے خوندری بس کچھ زمانگا علاق ضرورت رازی بس کلی براغلی ضرورت بم سر تشوی ایرہ کدا لری لری وی او منگا لگون تا کہ دے سفر اغا سختی لی دے نو سورا بخوی
چې دا کلم لري شوی دا کله راځي په زړه کې په هغه وخت کې راځي کله چې د انسانانو یو بل نه نفرت پیدا شي یاره بس ډول انسان مخ مې نه لیدی چېرته الله پاک وایي زما ناشکري وکړه وظلموا انفسهم په ځان باندې زیاتې وکړو چې د الله پاک د رحم په بدل کې دي ناشکري شروع کړې او الله ورته مخکې ویلي چې زما چې تر څو شکر وباسې زما انعامات په پتا سو باندې فجعلناهم احادیث الله وایي ما زړې کیسې کړې د زړو کیسو نه مقصد سره چې یو قوم ختم شي برباد شي نو بیا خلک کیسې کوي یاره پخوا فرعون و نمرود و پلان کې و الله وایي بس کیسې مې دې جوړې کړې ځمکه مې پې واړوله ومزقناهم کل ممزق مزق ویلی شي ټوټې کېدو ته دی ما ریزه کړه کامل ریزه یعنی مکمل کامل طریقې سره مې برباد کړو د دنیا د مخه مې لرې کړو ان فی ذلک لآیة بېشکه په دې کې نښې دي د قدرت د خدای لکل صبار د هر یو ډېر صبر کوونکي شکور او شکر ایستونکي دپاره چې او د الله پاک په انعاماتو باندې شکر ادا کړي او د الله پاک په انعاماتو باندې د شکر د ټولو نه لوی ذریعه هغه د الله پاک احکامات منل دي چې دي حقوق الله او حقوق العباد دواړه هغه چې کوم دی نو داسې په ذهن کې ساتي لکه څنګه چې دته مخامخ دنیایي فایده ښکاري چې دی د الله او د انسان حقونه په ځای ځای باندې وروړي نو الله پاک وایي د باندې به زه خپل انعامات نور کومه ځکه چې دا دنیا ما د څه دپاره پیدا کړې ده الله وایي د دې دپاره چې زه په انسان باندې رحم کومه انسان د هغه رحم په بدل کې زما شکر ادا کوي او زه پې رحم نور سیوا کومه د دې دپاره مې پیدا کړې ده ځکه چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام به صحابو ته وي تاسو د الله پاک نه ډېر سوالونه کوئ تر دې پورې که چېرې ستاسو د سپلی تسمه شلیږي د الله پاک نه سوال کوئ خدای پاک ماله د دې ښه نعم البدل راکړي دا نه چې ته صرف غټ څیزونه غواړئ چې ته خدای پاک ماله بچي راکړي ماله ځمکه راکړي ماله جایداد راکړي دا راکړي نه د پوچي سیستم غواړه ځکه چې په دې باندې د الله او د بنده ترمنځ رابطه هغه جوړیږي الله چې کوم دی نو بنده هغه وخت کې الله ته ډېر متوجه کېږي کله چې ته څه غواړي نو دې خاص الله ته متوجه کېږي نو الله پاک په دې تنګېږي نه ځینې بنده داسې وایي چې برم چې یو انسان یو هغه د انسان نار وخت غواړي انسان تنګ شي الله خو خالق دی هغه په دې تنګېږي نه په دې خوشحالېږي وګوره زما دا بنده زما نه د هر څه سوال کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرې تاسو داسې سوالونه ونه کوئ الله پاک به تاسو بوځي د دنیا نه نور خلک به راولي چې هغه د الله پاک نه سوال کوي ځکه چې څومره ته سوال کوې دومره د عین عاجزي ثابتېږي خدای پاک زه تا ته ډېر محتاج یم په هر څه کې راته محتاج یم الله پاک په دې باندې خوشحالېږي او الله پاک په خپل رحم نور سیوا کوي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په دې کې نښه شته او هغه نښه څه ده چې یو قوم تر څو د الله پاک شکر ادا کوي او شکردار چې د الله احکامات په ځای ځای باندې وروړي تر هغې پورې الله پاک په هغه قوم باندې عذاب نه راولي ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه په تحقیق سره په دې باندې رښتیا کو ابلیس ګمان خپل هغه سره ګمان کړو خدای پاکه په دې بندګانو کې به ډېر بندګان شکرګزار او نه مومي لږ بندګان به داسې چې شکر به وباسي اکثر به زما په لار روان شي او الله وایي هغه څه یقیني خبره نه وکړئ هغه یو ګمان کړی او دې د هغه ګمان رښتیا کو الله پاک چې کوم دی د دنیا د لږو څیزونو د لږو آرایش او آرام په بدل کې د الله احکامات ایر کړو الله پاک وایي بله خبره فاتبعوه دې تابعداري وکړه الا فریقا من المؤمنین خو نه لږې ډلې د مؤمنانو چې د چا یقینو هغوی د الله شکر په ځای باندې راوړو وما کان علیهم من سلطان د شیطان په دې باندې غلبه نه ولې شیطان ورپسې مشین راغستی نه بلکې هغه د صرف وسوسه چولې وه هغه صرف دې ته د دنیا کارونه ښکلي کړي وو او دې هغه پسې ور روان شي لکه چې په دې تم و چې څه وخت به شیطان موږ له اواز ور راکوي چې په شیطان پسې روان شو الله وی په دې وجه علما سزا هم سخته ورکړه الا لنعلم من یؤمن بالآخرة الله وی موږ خو په دې کې دا معلومول چې څوک په آخرت باندې یقین کوي دا چې شیطان دا خبره وکړه چې خدای پاک لږ بندګان به ستا چې شکرګزار جوړېږي الله وی هغه له موږ دا وس ولې ورکوو د دې دپاره هم صرف ورکوو الا لنعلم چې الله تاسو ته وښي الله ته خو معلوم دي چې الله تاسو ته وښي من یؤمن بالآخرة چې څوک یقین کوي په آخرت باندې ممن هو منها فی شک او څوک د آخرت نه په شک کي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام زما چې کوم بندګان د مشکات شریف حدیث مبارکه دی مونږ نن ووی زما په بندګانو کې
هغه بنده چې هغه نیک کردار دی نیک عمل دی د الله احکامات په ځای وروړي نو چې کله هغه آخرت کې د الله پاک هغه انعامات ویني د آخرت نه مقصد قبر دی چې په قبر کې کله هغه د الله پاک هغه انعامات ویني بیا د قبر نه پس کله په حساب کتاب کې هغه د الله پاک هغه بسیار رحم ویني نو الله پاک به ورته وایي خو حضرت چې بیا دنیا ته ولېږم ابو ورته نه خدای پاکه زما دا انعامات لګي زه خو د دې لپاره مزان کړولی خدای پاک زه بیا دنیا ته نه ځم خو الله پاک وایي الا الشهید خو یو شهید چې دی دی به په دې خلکو کینی دی به ورته خدای پاکه ما واپس ولېږه چې بیا شهید شم بیا راشم بیا را باندې ته انعام وکړي بیا مې ولېږه که زه سل پېرې یم مړو ژوندی شم نو خدای پاکه زه به هم دا غواړم چې ما واپس دنیا ته ولېږي ولې درجې اوچته ډېره زیاته هغه چې هغه خپلې بدلي هلته وویني که نه د هغه به نور شوق پیدا شي چې د الله پاک ماله د دې دومره زیاته بدل راکوي راشه بیا دنیا ته ورشه چې بیا در باندې دا لږه سختي تېره شي د هغې په بدل کې ډېر انعامات اوسي الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام مونږ تاسو ته دغه کسان خول چې ګورې زما په انسانانو کې داسې کسان هم شته زما د عذابونه دا د عام انسان دپاره نه دي دا د زناور دپاره دي چې هغه زناورنما انساني چې ممن هو فی شک وربک علی کل شیء حفیظ صرف ستا په هر یو څیز باندې نگهبان دی هغه انسان ته ګوري چې انسان دا عمل څنګه کوي دی ښه عمل کوي خو دا ښه عمل دی په کم نیت باندې کوي ما قل وکفا خیر مما کثر والحا ډېرې پیرې لږ عمل الله پاک په ډېر څه بدل کړي او ډېرې پیرې هغه ډېر عمل هغه په لږ څه باندې بدل شي ځکه چې هغه لږ شی سره دلته په دنیا کې خو ډېر شي خو د دنیا د نام و نمود دپاره یې کړي هغه ټول دلته ختمېدو والا دی ختم شي او چې د آخرت دپاره یې کړي نو هغه د نه ختمېدو دی یو سړی هغه په بګله کې اوسي خو د کرایې ده یو سړی په جوپړه کې اوسي خو خپلې ده دا چې کوم خپله ده پسې اواز نشته ښه خوشحاله دی او چې کوم کرایي کې اوسي نو د هغه پکې زړه نه لګي هغه وایي که نن دی که سبا دی زه ترې نه وځم د الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دقه شان زه د خپلو بندیانو نیتونو ته ګورم په هر یو څیز محافظ یم یو انسان چې څومره زیات زما رضا کوي څومره ډېر زما شي دومره په هغه باندې د دنیا او د آخرت دواړه انعامات زه کوم بسم الله الرحمن الرحیم